أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تفصیلی باس د حج را روانو بیا اقسام د حاجانو هول چې بعض حاجان هغوی صرف د دنیا په طلب کې حج د پاره ځي او دا ډېر بدبخت دي. بعض حاجان دا دي چې هغه ډېر نیکان خلک دی، د آخرت غمي ورسره او حج پې فرض وي حج کوي. په دې آیت کریمه کې دواړو لره تنبیه ورکړي زورنا. نو فرمای اولئک دا کسان چې که څوک د دنیا په باره کې تلي او طلب کې حج نه، لهم د دې لپاره نصیب برخه ده مما دا نه کسبو چې کړي وي. آیات کریمه دا دواړو له شامل دی. کو چا په نیک نیت باندې کړي د الله د رضا لپاره کړي دې لپاره برخه ده، کو چا دنیا لپاره کړي دنیا ورته میلاو شي. والله الله چې سریع الحساب زر حساب والده سوره زر حساب والده. دې کې روایت دي بعض لیکلي چې د سترګې د رب په شان زر حساب وکړي. بل روایت کې راځي چې یو مسلمان مونځ ادا کوي فرض مونځ سوره وخت کې ادا کوي دوره وخت کې بل حساب وکړي. بل روایت کې راځي چې د ټول مخلوق حساب د دنیا د ورځې تر غرمې پورې به ختم کړی شي. امام قرطبي ویلي چې په دې کې اشاره ده چې بنده په دنیا کې اعمال صالحه له کوشش کوي او ځان سره د دنیا کې هر وخت حساب کوي، نو آخرت حساب ورته آسان شي. تفسیر قرطبي. وذکر الله یادوي الله پاک فی ایام معدودات په یو څو ورځو شمېرلې شو کې مراد د دین الله اکبر ویلي په وخت د ویشتلو د کانو کې چې شیطانان ولي. بعض علماء لیکلي چې دینه مراد تکبیرات دي چې هغه به وایي وروسته د هر فرض مزنا فی ایام معدودات په یو څو ورځو د شمېر کې. د دینه مراد نیز د بعض اهل علمو د ذوالحجې میاشت 11مه 12مه او 13مه ورځ ده او دې ته ایام مینا ایام تشریق هم ویلی شي. ابن عباس رضی الله عنه دې ته ایام تشریق ویلي. د تفسیر نصر المرجان یوصل 11 صفحه او 11مه ورځ ته یوم القراوی، 12مه ورځ ته یوم النفر الاول او 12مه ورځ ته یوم النفر الثانی ویلی شي. تفسیر احسن الکلام 96 صفحه دویم جلد. فمن تعجل فی یومین پس چا چې تعدی وکړه په پوروالو کې په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نشته څه ګناه په باندې. ومن تاخر او چا چې رستواله وکړو په پورا کولو کې فلا اسم علیه نو فهم ګناه نشته. په دې آیات کریمه کې رد دی پای خلکو باندې چې چا په تعجیل کې ګناه ګڼله او چا په تاخير کې ګناه ګڼله. الله پاک پای دواړو باندې رد کو چې نه مخکې کېدلو کې ګناه شته نه رستو کېدلو کې. البته بهتر دادی چې سړی رستو شي لکه حج او ورځ ځان تډکیږي. دا تفسیر کړل تفسیر احسن الکلام په 19 صفحه 97 صفحه دویم جلد کې دا شانت تفسیر نصر المرجان هم کړی یو سل یو صفحه باندې او دې کې تفصیلی احکام بیانې د مینا چې 200 آیات سره باغه تعلق لري. دا رنګ د مینا د قیام 2 سورتونه بیان کړي په دې آیات کې. الله یو دا چې لسم تاریخ نه بعد به 2 ورځې حصار وي او په 12 تاریخ مازیګر باندې مکه مکرمه ته واپس راشي. دویم صورت دا چې د 13 تاریخ باندې به هم جمرات کی شیطانان بولی او بیا مکه ته واپس کړي. الله دواړو صورتونو اختیار ورکړل کو په 12 تاریخ مکه ته راځي او په 13 راځي. تفسیر جواهر القرآن 99 صفحه باندې جلد. نو فمن تعجل فی یومین پس چا چې تعدی وکړه فراتلو کې مکه ته فی یومین په دې دوه ورځو کې فلا اسم علیه فذ ګناه نشته خیر د 12 تاریخ باندې راغی. ومن تاخر فلا اسم علیه چا چې رستواله کو فراتلو کې مکه ته فدم ګناه نشته کو په 13 تاریخ راغی. قال لمن اتقى خبر اداره چا چې ځان بچ کو د ګنا نه لمن اتقى
یعنی څنګه چې د حج په وخت کې مغفرت او د جنت کوشش کوي دعاګانې واړي، نو چې د حج نه واپس شي نو آینده ژوند کې به هم تقوا کوي. تفسیر احسن الکلام. او واتقوا الله او یریږئ د الله نه، واعلموا پوه انکم یقینا تاسو الیه د الله طرف ته تحشرون جمع کیدونکي. دا اوس د حاجیانو لپاره وصیت دی چې حج نه واپس راشئ نو هر وخت او په هر حال کې تقوا کوئ. دا نه چې صرف د حج په وخت کې تقوا کوله او بیا چې د حج نه واپس وطن ته راشئ بیا به وراني کوئ. نه، څنګه چې د حج په وخت کې نیکان وای داسې چې وطن ته ورشئ نیکان به یئ. واعلموا پوه انکم یقینا تاسو الیه دی الله طرف ته تحشرون جمع کیدونکي یئ. په دې آیات کریمه کې اشاره ده چې څنګه تاسو د حج دوران کې د مختلفو ملکونو نه حاجیان راغلي او جمع شوي یې ګڼه ده، نو داسې یو ورځ را روان ده چې هغې ته ورځ د محشر او د قیامت وي، نو هغه ځان ته رایاده کړئ، هغې کې به ډېره سختي وي. هغه چا لپاره چې ځان له حج کې د ځان نه طریقې جوړې کړي او په خپله مرضی حج وکړو، لیکن آسانی به چا لپاره آی حاجیانو لپاره چې هغوی سره هم د آخرت یو ځل بیا اولئک لهم نصیب، دا کسان دي دې لپاره حصه ده مما دا هغه کسانو چې دي کوي عمل. والله یقینا الله سریع الحساب، زر حساب کوونکی دی. واذکروا الله، یادوئ الله پاک فی ایام معدودات، په یو څو ورځو شمېرلی شوو کې. فمن تعجل فی یومین، نو څوک چې تادي کوي په پوره کولو د 2 ورځو کې، فلا اثم علیه، نشته څه ګناه په ده باندې. ومن تأخر، څوک چې وروستو شو 3 ورځې ته، فلا اثم علیه، په هغه باندې ګناه نشته. لمن اتقا، خبردار چا چې ځان بچ کړو ګناه نه دی کامیاب دی. واتقوا الله او یریږئ د الله نه، واعلموا پوه انکم یقینا تاسو الیه د الله طرف ته تحشرون جمع وشئ. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. زین د حج باب ختم شو، سبا خیر ان شاء الله العزیز. باس د منافقانو به شروع کیږي په 204 آیات کې.